جمیل صاحب دا خیال لري چې پښتانه نه آرین دي نه بني اسرائیل دي او نه د بل نسل نه دي، خو دوی چې کومه نظریه وړاندې کړې ده دا د دوی نه مخکې صابر صاحب د دې دغه کړی و، مجاور احمد زیار کړی و، ځینو اورینټلیسټ هم دا ویلي دي چې یاره ساکا او سیتین دا وغیره دا په کتابونو کې شته. خو جمیل صاحب څه چلو کو یا دا ډي ان اے متعلق چې دلته ډېر زیات خبرې شوې، ډي ان اے متعلق حبیب صاحب ډېر تحقیق کړی د پښتنو په حواله، بیا الیاس خانو کو هغې باندې هم کتابونه لیکلی شوي دي. دا کمې خبرې چې جمیل صاحب کړي دي ډول د یوې نظریې شکل ورکړی لکه په دې باندې د دومره زیات ځان کړولی دی او د دوی د لیکنې مطابق لکه دوی دا کم چې جدید طریقې کار دی د نت د هغې نه لکه دوی ډېره زیاته استفاده کړې ده او یو نوی خیال یې مخې ته راوړی دی او یو سوچ یو فکر یې راوړی چې نور خلک راشي، نور ریسرچر راشي او دا مخ په وړاندې بوځي. دا کتاب لکه په خپل ځان کې ډېر زیات د اهمیت وړ دی، ارزښت لري، قیمت لري، ځکه چې په مربوط انداز کې کم تحقیق چې دوی کړی دی هغه دوی کړی، اگر چې زه به ورته یو روایتي تحقیق ویم او د دې کتاب دغه کمزوري اړخ هم دغه دی چې په دې کې دوی کم از کم د 300,000 کسانو او د کتابونو حواله ورکړل، خو حواله پکې نشته. نو ما جمیل صاحب ته ویلي مو چې دا کتاب که دا 1000 صفحې دی او دا موږ 100 صفحې ولیکو، خو چې دا په حواله ولیکو نو دا به نور اتنټیک شي. او زما به دغه مشوره جمیل صاحب ته بیا مي، ځکه چې تا خو هسې هم کار کړی، دا څیزونه خو تا د یو ځای نه راغستي دي، که تا د نت نه راغستي، که تا د کتاب نه راغستي، که تا د رسالې نه راغستي، که تا د اخبار نه راغستي دي، که تا د چا خبره اورېدلې، خو که دا څیزونه مونږ په ریفرنس کو نو دا به لکه د راروان محقق دپاره لکه نور هم اسانه شي، هغه به په دې پسې بیا نور تحقیق کوي او ستاسو دا خیال، ستاسو دا فکر دا به مخ په وړاندې بوځي او یو ورځ به داسې راشي لکه څنګه چې د خلکو په ذهنونو کې دا نظریه ناسته ده چې پښتانه بن اسرائیل دي او دا نظریه ناسته ده چې پښتانه آرین دي، نو داسې وخت به راشي چې ستاسو دا کومه نظریه ده، تاسو چې کوم سوچ لرئ دا به هم خلک ومني. په دې باندې هم نوي ریسرچ مخې ته راشي. زما کتاب د پښتنو متعلق دی، د پښتنو د اوریجن د ابتدا متعلق چې د پښتنو ابتدا د کم ځای نه شوې ده. په دې کې ما نوي لارې ښوولې دي، لکه ما پکې ویلي دي چې سایتین یا دغه چې کومو د پارتین پهلوي ژبه چې ده نو دا پښتو وه، د هغې باندې انګریزانو کار کړی دی، د هغه توري چې دي یا حروف چې دي هغې دغه کړي دي، نو که په هغې باندې نوي هلکان کار وکړي نو ډېر حده پورې تللی شي. دا خبره ټیک ده چې لکه پښتنو په خپل تاریخ په خپله باندې نه دی لیکلی، خو ما دا کوشش کړی دی چې د نورو قومونو لکه د عربو، د یونانیانو، د انګریزانو د هغې تاریخونه مې کتلي دي او په هغې کې چې کوم دی د پښتنو په باره کې چې څه مواد ما ته میلاو شوي دي هغه ما دې کتاب ته رادغه کړي دي او هغه ډېر اهم معلومات دي. دا ډېر قیمتي کتاب دی، خو که څوک یې په غور وګوري او په دې کار وکړي چې یاره دا رښتیا دي که دروغ دي نو ډېر د پښتنو تاریخ به یو حد ته یو دغه ته ورسي.